چې موږ هیڅ نوی اپریشن نه کوو، زوړ اپریشن دی چې کوم اپریشن بیسډ دی او په هغې باندې موږ لګیا یو کاروایي کوو او موږ ته ووایي چې 200 کسان هم وژلي دي. بس ګوره کیسې خو اوره نو هغسې نشته، هغسې نیت نشته، د خاورې مالک نشته. رور مې ستا د خاورې مالک کم دی؟ الیمین ګنډاپور ستا د خاورې مالک، ستا د خاورې مالک نشته. هغه به الی چې ستا د خاورې مالک فیصله کوي، چې باری فیصله کوي نو دغه تمه خو ونه کوي. جمال خان تاسو کومه خبره کوله هغه ډي جی اس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې وکړه چې کوم 40000 طالبان چې هغه نه منله، خو هغې ته هغه زه د دې نه یو قدم مخکې ځم. دا چې موږ هغه ورځ ناستو نو چیف صاحب دا خبره وکړه چې یاره دا شوي دي او دا ډېر غلط شوي دي. موږ ورته صاحب ستاسو خو ښه قسمت ده، خو زموږ دا بدقسمتي ده. دا یو راشي بس وي دا بل چې څه کړي غلطۍ کړي دي زه دا بل شان کوم، بل راشي وي چې دا بل څه کړي غلطۍ کړي دي زه بل شان کوم. نو مثال فیض او باجوام وي چې د مخکینو څه کړي دي غلطۍ کړي زه داسې کوم، ما ته نن وی چې بھائی دی غلط کړي زه داسې کوم، سبا به بل راشي وي چې حافظ غلط کړي زه داسې کوم. نو ما زموږ سلام ما ورته ووی چې دا ډېره وړه خبره نه ده، دا ډېره بنیادي خبره ده چې صاحب ته په خپله دا منې چې دا موږ نه غلطي شوې ده، اعتراف جرم. نو ما وی چې ته څه ته غلطي وې، هغه غلطي ریکنسیلیشن 40,000 دهشتګرد واپس راوستل او په پښتونخوا کې سیټل کول، او هغه غلطي 102 ملزمان د جیل نه رها کول دا ده. نو ما وی دا غلطیانې شوي دي د نیشنل ایکشن پلان نه پس، او په نیشنل ایکشن پلان کې ډېر واضح دا لیکلي دي چې سهولتکار سره به څه کوې. نو ما صاحب یو پښتون ته کور ته یو سړی راشي چې هغه پیم نه چې دا دهشتګرد دی او که نه دی، خو چېرته هغه سره شپه وکړي لاړ شي، هغه ته لاړ شي، دا سړی پیم نه دی چې دا ما کره چا شپه وکړه دا دهشتګرد وکړو، خو په سبا ریاست راشي او کور هم ورله تباه کړي او خاندان هم ورله تباه کړي او دا نوم او نشان ورله ختم کړي. او دلته دونه لوی سهولتکاري شوې ده چې 40,000 دهشتګرد تا ما ته کولو پرېښي دي، 102 دهشتګرد تا د جیله رها کړي، تا ما ته د خلافه کاروایي نه نو صاحب چې دغه کاروایي نه شي کولی نو بیا یې سم نه کېږي. جمال خان فورم پانچینات فساداتو کې تکمیل تاسو ته بیروني سازش په نظر راځي او داسې خبرونه کېږي چې هلته چې کوم دی امریکا خپل ایربیس جوړول غواړي. رور مې دا ډېره تاریخي خبره ته وکړه، دا نننۍ خبره نه ده، بلکې چې پاک افغان وار کله نه چې دا کیسه شروع ده د کولډ وار د وخت نه ته کتابونه راواله، تاریخدان عمدا وایي چې دا د پاړه چینار دا چې کوم سټریچ دی دا دې کې ډېر خلک انټرسټ لري. هغه پکې طالب انټرسټ لرلی دی، طالب چې کله هم راغلی دی دغه ځای کې تاسو تاریخ وګورئ دا ځای کیپچر کړی دی. امریکې یو ځل نه بار بار دغلته د اډې دپاره ریکویسټ کړی دی. تا چې اورې زه الټا اورم، زه دا اورم چې زموږ دا خپل لګیا دي دغلته جوړوي میزایل لانچینګ پیډ جوړوي او دغلته لږ ځای خالي کوي. زما خپل اورېدنه دا ده نور د کورم مسله ډېر غلط هینډل شوه. یو ملک کې به دا ونه شي چې ستا یو ځلې ته ستا اپروچ نشته، لار نشته، د دننه تلو د بار راتلو یو لار ده تا بنده کړه، د ریاست ریټ نشته، خلک د لوږې مري، دوایانې نشته، خلکو کورونه پرېښي دي، تموانو کې اوسېدي دلته ډرامې کوي روغ وشوه چې دلته دې ووایي روغ وشوه شاته په سوونو مړه شي، بیا دې ووایي روغ وشوه شاته بیا په سوونو مړه شي. دونه غیر سنجیده او اول نه حالات خراب شو چې ته پوه شوې چې دلته حالات خراب دي. کورم کې ما ته اور بلیږي بطور د ذموار ټیک شوه، قوم نه کېنولې، قوم نه کېنولې، خو چې کومو خلکو غلامۍ له کېنولې ده د قوم دپاره خو یې کېنولې نو لاړ شه کم سے کم په هغه ورځ لاړ شه دغه کورمه کې کېنه او یو جرګه وکړه. د پښتو دا طریقه ده چې مشرې نو تا هلته شی پرېښی او ته روان یې او پیرونه د ځان سره غېږ کې کېنولې او ته د غل صاحب رهایۍ له خطه نو سنجیدګي خو دغلته نه ښکاري. د کورم په کار ده چې فوراً د مسله حل شي. دا د هیومن رایټس وایلیشن روان دی، هلته د بیسک هیومن رایټس وایلیشن روان دی چې څوک هم کوي، کو دفاعي اداره کوي، کو طالب کوي، کو فورن دی، کو هر څوک دی، خو په کار دی چې دا مسله دی ختمه کړي. افغانستان سره د سبا بیا کړکېچ نه سبا روان دی، پاکستان او طالبانو جوړونه کېږي. دغه حالت زما خیال دا دی چې خپل ملک کې د رول آف لا دپاره هر قسمه سختي پکار ده. خپل ملک کې د رول آف لا دپاره هر قسمه سختي پکار ده
نور اوس منګم بیا غلوبه کوو چې په کمزوري ورزو زورور باندې ورتلی نه شو یو خو هم کشمیر کو لو پرېښی دی خدای شته چې پرته هم ورته کولی شو چې بھائی دا کشمیر درانه دونه قبضه که تا سره زه په تا معامله ولې خو حمله ده که نه نو دی خو یې نه شو کولی ځکه چې هلته زورور دی بیا مې تباه کوي دی خو عجز کمزوری دی او موږ ته پته ده چې وایي صلاحیت نه لري نو په هغه ښه په اسانه ورځو لهذا زه دا ګڼم چې خپل ملک کې د رول اف لا دپاره د دهشتګرد سره هېڅ قسمه رعایت نه دی پکار نه باري ملکونه سورن دي او د سورنټي به خیال ساتي او دا ګوتې په هر چا اوچتېږي د ممبئی اټیک ګوته پته اوچته شوه